بسم الله الرحمن الرحیم. باب فضل من استبرأ لدینه. دا باب دی د هغه چا فضیلت مبارکی استبرأ لدینه، چا چې خپل دین حفاظت وکړو، یعنی ځان حفاظت یې وکړو د دین د وجې، یا د خپل دین حفاظت یې وکړو، د هغه سړي څه فضیلت دی. دې باب کې همغه شی بیانېږي. دا مسلم کې پرون د حدیث تیر شوی، همغه حدیث بیګه چې کوم تیر شوی همغه بیا دی. باب مقصد همغه د مرجیه چې کومه فرقه ده په هغو رد دی که نه. مرجیه وایي چې د اعمالو په نه کولو باندې څه نقصان نشته دی. نو دې حدیث کې راځي چې نبی رسول الله فرمایي چې د الله تعالی چې کوم باډر یې لګولي دي هغه حرام شی نه دي، په هغې باندې د انسان د ایمان خرابېږي. او دغه شانتې حلال او حرام دا الله تعالی واضحه کړي دي. واضحه کړي څه دپاره دي؟ دغې دپاره دي که نه سړی په حلالو باندې عمل وکړي، حرامو نه ځان بچ کړي. او چې کوم مشتبهات دي، یعنی مشتبهات څه ته وایي، د هغې تفصیلات به راشي چې د هغې نه هم ځان وساتي. نو چې دا کار وکړي نو استبرأ لدینه، هغه د خپل دین حفاظت وکړي. مطلب دا شو چې یو سړی د دې حفاظت نه کوي نو د دین حفاظت نه شو، دین یې خراب شو. نو لہذا مرجیو عقیدې باندې رد دی چې مرجیه وایي اعمالو نه کولو باندې څه نقصان نشته. امام بخاري وایي نقصان شته دی چې د انسان د دین حفاظت پې نه کېږي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول. دا زكريا حضرت عامر دا فرمایي چې ما واوریدلو د النعمان بن بشير رضی الله تعالی عنه یقول چې دا فرمایلی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې ما نبی رسول الله سلام واوریدو چې دا ارشاد فرمایلی چې الحلال بین، حلال بالکل واضح دی، والحرام بین، او حرام بالکل واضح دی. لکه پرون ما ویلو کنه چې الحلال بین، حلال واضح دی. مثال کے طور پر حلال چی دی؟ شده حلال دی، شاد حلال دی. دا شی نه هر سړي ته پته راشي دا حلال شی دی. او بل دا چې حرام واضح دی. اوس شراب دی، دا هر سړي ته پته ده. اینه دا هر سړي ته پته ده چې دا حرام دی. دې کې کوم مفتی نه یا چا نه تپوس کولو ضرورت هم نه، هر سړی پیژني چې دا حلال دی او دا حرام دی. وبینهما مشتبهات. نبی رسول الله فرمایي د دې په منځ کې بعضې شیونه داسې دي چې هغه مشتبهات دي. مشتبهات څه مطلب دی؟ د دې تفصیل ترمذی کې هم تیر شوی دی. هلته حدیث کې نبی رسول الله په خپله وضاحت کړی دی چې مشتبهات معنی دا ده چې نه د هغې حلال معلومي او نه د هغې حرام معلومي، یعنی دا پته هم نشته چې دا حلال دی او دا معلومات هم نشته چې دا حرام دی. نو دې شي ته مشتبه وایي، ځکه چې حلال نو سړی پې عمل وکړي او که حرام یې سړی ته ځان بچ کړي. نو د دې حلال او حرام معلومات نشته، نو دا مشتبهات دي. نو لہذا اوس دغه کول دي که نه کول دي، دې نه ځان بچ کول دي که په دې عمل کول دي، د دې علم سړي ته نشته. نو هغه وضاحت هم کړی لا یعلمها کثیر من الناس. مشتبهات دغه دي چې اکثر خلکو ته د هغې علم نه وي چې دا حلال دي که حرام دي. نو دا درې شیونه شو، حلال، حرام او مشتبهات. اوس اصول خو همدا دی که نه چې حلال باندې به عمل کې او حرامو نه به ځان بچ کې. لیکن چې کوم مشتبهات دي د هغې باره کې معلومات نشته دی چې حلال دي که حرام دي. نو تقوا دا ده چې د دې نه هم ځان بچ کې. فمن اتقى الشبهات، نبی رسول الله سلام فرمایي کوم سړی چې شبهاتو نه هم ځان وساتي استبرأ لدینه، د خپل دین حفاظت وکړو، خپل دین محفوظ وکړو، پټ یې کړلو. وعرضه، او خپل عزت یا خپل ځان د هر قسم اعتراض نه وساتلو. اعتراض مطلب دا دی که نه چې اوس مثال کے طور پر یو سر ماته د مسلې پته نشته چې دا حلال دی که حرام دی، لیکن ما دا وګڼلو چې دا کېدای شي حلال وي، ایسته مې پې عمل وکړو. نو کېدای شي چې هغه حرام وي، وروسته بیا راته خلک وایي چې دا ته حرام کار وکړو، داسې هغسې. نو دغه مطلب دا دی چې عرضه، د خلکو د طعنو نه، پې غرونو نه، یو شي بل شي نه سړی په دغه باندې بچ شي چې کله د شبهاتو نه هم ځان وساتي. ځکه د شک شی پرېښودل دا هم ضروري دي. شک څه ته وایي چې کوم کې دواړه جانبه برابر، یعنی نه د هغې حلال معلومي نه د هغې حرام معلومي، داسې شي نه ځان بچ کول دا هم ضروري دي. تقوا تقاضا دا ده چې د دې نه هم سړی بچ شي. ومن وقع فی الشبهات، بیا نبی رسول الله سلام د دې مثال ورکړی دی، د شبهاتو مثال یې ورکړی دی د حسي انداز کې، مشاهده انداز کې که نه. لکه شبهات مثال حلال او حرام نه دي معلوم،
نتیجه د هغه حرام روزي. مثال کې تو پر هغه باندې کې پته نشته چې حلال دي که حرامي، لیکن ځان ته وساته چې هر اعتراض نه بچي. او که سړی دغه کار وکړي نو کېدای شي دا حلال غو، لیکن سباله دا حرام ته سړی رسي. دا غي مثال نبی رسول الله ورکړی دی، ومن وقع فی الشبهات، کوم سړی چې په شبهاتو کې ځان ورته شبهاتو کې پریوزي، دا غي مثال دی کراعن، کاف تشبیه د پاره ده ک یعنی دا غي په شان دی راعن، هغه بزوګه چا بزی سره يرعى چې هغه بزی سره حول الحما، حما وی هغه بارډر خوا کې. صحیح ده. مثال هر سړی خپل خپل بارډري کنه دا هغه پټي دا هغه علاقې هغه نه هغه ګډ چا پیر هغه حصار تاو کړی، باړې تاو کړی، بارډري لګولې چې د دینه مخ کې بنه راځي. او یو سړی د هغه بارډر خوا کې خپل بزی سره نو بزی خو د څه شه دی چې 15 منټه بعد یو طرف ته ځي بل طرف ته ځي، 15 منټه بعد ولو کې هر ټیم اخوای خوازي. نو دله په کار د شدار د بال نه لر خپل بزی سره. او که چې ته دا د دې خبره اهتمام نه کوي، د خپل بزی امدغه پټي خوا کې سره، نو کې دې شي دا حفاظت کوي او سوخ کې د نظر بل طرف ته شي، توجه بل طرف ته شي، په دې کې هغه بزا یا کوم چيله وغیرہ هغه چې د دن نور شي پردي پټي ته ورشي، نو لانجه جوړیږي کنه. نو دا لانجه ولې جوړه شو؟ ځکه چې د شبهات خوا کې ګرځیدلو، حالانکه دله په کارو چې د شبهاتو نم ځان ساتلې وي، بل ځکه سیړ ته خپل بزی سره ولې، لیکن دا خوا کې بزی سره نو یوشک ان یواقعه. نبی رسول الله فرمایي نږدې ده ان یواقعه چې دا به هغه بزی الته وردن نکی، هغه کې به واقع شي، هغه پردي پټي ته پردي باړ ته علاقې ته به ورشي، ممنوع علاقه هغه ته به ورنه نوځي. نو دغه د وجه شبهات نه ځان ساتل ضروری دي. نبی رسول الله فرمایي الا وان لكل ملك حما، الا خبردار، یعنی دا خبره یاد وساتئ چې د هر بادشاه د بار خپل بارډر دي، خپل علاقې دي. الا ان حما الله، نبی یاد وساتئ چې د الله تعالی چې کوم بارډر او حصار دی فی ارضه، دا غ پسمکه کې هغه محارمه، هغه حرام کړي شي نه دي، حدود الله یا محارم الله، کوم شي چې الله تعالی حرام کړي دي دا د الله تعالی هغه حصار دی، بارډر لګول شي، دلته به ناراضي. او چې کوم شي نو شبهات دي نو هم سره استدلال تراولي. الا وان فی الجسد مضغه، بیا نبی رسول الله سلام د دینه بچ کېدل یو طریقه خو دي. هغه طریقه دا د چې ګور د انسان په جسم کې د غوښه یو ټوکړه ده، مضغه د پاسه لیکل دي قطعه اللحم، ورکوټه لیکل کنه قطعه اللحم یعنی د غوښه یو ټوکړه ده. هغه ټوټه چې دا اذا صلحت صلح الجسد كله، دا غي کمالدار چې هغه د پوره جسم بادشاہ دی، چې کله هغه صحیح شي نو پوره جسم صحیح شي. و اذا فسدت، او چې کله هغه خراب شي فسد الجسد كله، نو پوره جسم هغه مکمل خرابيږي. او هغه ټوکړه ده الا وهي القلب. نبی رسول الله فرمایي یاد وساتئ چې هغه ټوکړه څه شي ده؟ اړه ده، داړه د پوره جسم بادشاہ دی. په دې باندې مهنت پکار دی چې دا شکوک او شبهات کې ځان نار دی، ځکه چې دا په شک کې پری وزي نو بیا پوره جسم داغه په وجبانه خرابېږي، او کدا صحیح نو پوره جسم صحیح. او قلب ته ځکه قلب وای کنه، قلب معنی دا اړیدل راړیدل، نو لم لکه یو ټیم یو اراده کوي، بل ټیم بل اراده کوي، یو ټیم یو کار کوي، بل ټیم بل دا ټیم لکه هر ټیم کې دا اړیږي، نو دغه د وجه اړه ته چې کوم د قلب ویل کیږي. او دا اصول دی کنه چې مثال اول ټولو نمخ کې مثال د انسان سترګې دي، سترګې یو شی ویني، دا غي نه رسته هغه سترګې هغه ټولو فیصله لته واوري، نو له به چې څه عمل کوي نو پوره جسم دا غي تابع دی، هغه شانتي عمل کوي. ځکه نبی رسول الله فرمایي چې په باندې مهنت وکړ د چې دا صحیح شي پوره جسم صحیح، او چې دا خراب شي نو پوره جسم بیا د انسان خرابېږي. اچھا د حدیثنا مرجئه باندې رد څنګه ده؟ مرجئه باندې رد چې ګوره سړی شبهات نه حرام خبره ده چې شبهات کوم پری وزنه خپل دین تباہ کو، او چې شبهات نم ځان بچ کینې د دین حفاظت وکړو. نو چې شبهات دا مسله ده، نو لہذا حرام وبس مسله حرام نو خو به لازمي تور باندې ځان ساتل پکاري. اچھا اوس دلته یو مسله دار چې شبهات څه ته وایي؟ د مشتبهات ټکی را لګنه، حلال واضح دي، حرام واضح دي، نو مشتبهات څه شي دي؟ مشتبهات مطلب چې داغه حلال او حرام سړی ته پته نه،
اوس مسله دا ده چې یو سړی ته د حلال او حرام د هغې ولې پته نشته. د هغې مختلف وجوهات دي. یو وجه دا چې هغې کې دلایل ډېري. دلایل مطلب دا دی چې یو دلیل یو حدیث کې یا یو دلیل نه معلومیږي چې دا شی حلال دی او بل د هغې مخالف دلیل بل موجود دی چې په هغې کې راځي چې دا حرام دی. نو په دغې وجې باندې سړی شک کې پرېوځي چې آیا اوس دغه دلیل صحیح دی که دا دلیل صحیح دی. هغه دلیل مطابق دا حلال دی او که د بل دلیل مطابق دا حرام دی. نو دغې د وجې یو حکم چې دی هغه مشتبه شي. پوه شولې؟ او یو وجه دا. بله وجه دا چې علماو په منځ کې اختلاف پیدا شي. یو مسله ده د هغې حلال او حرام باره کې په علماو په منځ کې خپل منځ کې اختلاف شو. نو چې اختلاف شو نو بعضې علما وایي چې دا جایز دی، بعضې وایي چې ناجایز دی. په دغه وجه باندې یو حکم مشتبه جوړ شي. نو لهذا د هغې نه ځان ساتل پکاري. او درېیمه وجه دا هم ده که تاسو پوه شئ پرې د یو شي یو حکم علت او وجه دا معلومولو کې مسله جوړه شي. مثلا یو شی حلال او حرام دی دا خو به هله پته لګي که نه چې کله د هغې علت او د هغې هغه بنیاد چې دی هغه سړي ته معلوم شي. چې بنیاد معلوم شي نو بیا سړی وایي چې دا حلال دی او که بنیاد معلوم شي د هغې نه معلومېږي چې حرام دی. لیکن اوس د هغې بنیاد کله حلال شي کله حرام شي. نو بعضې علما د هغې علت حلال راوباسي او بعضې علما د هغې علت حرام راوباسي. نو دغې د وجې هغه حکم چې دی هغه مشتبه شي. د هغې صحیح علم سړي ته نه پته لګي چې دا حلال دی که حرام دی. مثال کے طور پر دا سود دی که نه. سود کې احناف په نزد د هغې علت د هغې وجه قدر مع الجنس، یعنی یو قسم شی چې هغه یو جنس نه او برابر هم نه برابري پکار ده، دغه د هغې علت دی، جنس دی. امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله په نزد نور علتونه دي. بهرحال دغې په وجه باندې یو شی حلال یا حرام جوړېږي. دې ته وایي شبهات چې دلایلو کې اختلاف یا علماو کې اختلاف یا د هغې علتو کې اختلاف داسې پیدا شي چې د هغې په وجه باندې د یو شي حکم صراحتا موږ ته نه معلومېږي چې دا حلال دی او که حرام دی. نو لهذا دغې ته مشتبهات وایي. نبي علیه السلام فرمایي چې د دې مشتبهاتو نه ځان ساتل دا انتهایی ضروري دي. اچھا مخکې باب دی باب اداء الخمس من الایمان.